چې ډایابیټس میلایټس ګوره دې زیاتره خلک په اردو کې څه وایي ته ویل کېږي ذیابیطس زیات خلک چې کوم دی عادت څه وایي ته ویل کېږي ذیابیطس ټیک ده دا ته موږ ذیابیطس هم وایو یعنی ته موږ وایو ډایابیټس میلایټس او په ساده اصطلاح کې دې ته موږ څه وایو ته موږ وایو شوګر ټیک ده خلک وایي ما ته څه ناروغي شو ده ما ته شوګر ناروغي شو ده نو موږ زموږ کوم ټاپک دی نو هغه سره هغه داره شوګر ټیک ده په شوګر باندې به خبره کوو نو ډایابیټس میلایټس کې په شوګر باندې څه کېږي دلته کې چې کله هم زموږ سره د ګلوکوز لیول څه کېږي دا سیوا کېږي چېرته په بلډ کې ته ویل کېږي شوګر اوس دا شوګر څنګه سیوا کېږي دلته کې تاسو ته مثال درکم ګوره دا چې کوم دی زما سره څه دی دې ته ویل دا زما سره سیل دی ټیک ده دا زما سره سیل دی دا زما سره څه دی فرض مثال دا زما سره څه دی دا زما سره بلډ دی ټیک ده که نه چې کله هم تاسو خوراک خوراک دی وخوړ په خوراک کې تا خواږه واخیستل نو چې کله زمونږ څه خوراک وکړو دا چې کله زمونږ په معده کې ادا شانه کې زمونږ په انټسټاین کې څه وشي دی ډایجیشن وشي بیا هغه ابزاربشن وشي نو دا چېرته لاړ شي دا راشي بلډ ته دا چېرته لاړ شي دا راشي دا دی بلډ ته راشي وین ته راشي صحیح ده تا چې کومه څه خواږه خوړلې ګلوکوز دا ګلوکوز چېرته راشي دا دی بلډ ته راشي نو چې کله بلډ ته راشي نو د بلډ نه بیا دا چېرته پکار دا ګلوکوز بیا د بلډ نه چېرته راوړل پکار دا د سیل ته راوړل پکار دي چې مونږ دا ګلوکوز راوړو او د سیل ته ور انټر کو نو دغه سیز لپاره زموږ سره یو سیز دی چې هغه کار کوي هغه ته ویل کېږي انسولین زموږ وجود کې الله تعالی یو سیز پیدا کړی چاته ویل کېږي انسولین ټیک ده نو دا انسولین زموږ په باډي کې جوړیږي او زموږ انسولین به زموږ په باډي کې څه جوړي چې هغه ته ویل کېږي پنکریاز ټیک ده او پنکریاز کې بیا زموږ سره کوم چې آیلټس آف لنګرهان دی آیلټس آف لنګرهان کې بیا زموږ سره مینلی کوم بیټا چې کوم سیل دی دا څه جوړي دا انسولین جوړي چې کله هم مونږ خوراک واغستو په خوراک کې مونږ څه شی واغسته ګلوکوز واغستل دا ګلوکوز به چېرته راشي دا به بلډ راشي دا چې کله بلډ راشي نو دا پنکریاز به څه وکړي پنکریاز به ورته انسولین جوړ کړي نو دا انسولین به څه وکړي دا به راشي بلډ ته اوس د انسولین کار سره انسولین دا کار دی چې کله هم په بلډ کې زموږ سره د ګلوکوز لیول سیوا کېږي ټیک دا انکریز کېږي نو دا انسولین داسې ترتیب کوي چې دا راشي او دا ګلوکوز څه کوي دا ګلوکوز د سیل ته انټر کوي ټیک ده اوس که چېرته کې زموږ په وجود کې د ګلوکوز دا مقدار مونږ سیوا اخیستلی مونږ سیوا ګلوکوز اخیستلی نو بیا څه کېږي ګور دا د یو ورځې کار نه دی مطلب زمونږ په 24 غنټو کې چې کوم دی دا نارملی دا پروسس کېږي ټیک ده خو که چې اوس مونږ ډېر زیات ګلوکوز والو ډېر لیول سره چې کوم دی مونږ خوراک کوو مونږ چې کوم دی جنک فوډ استعمالو یا مونږ د خوږو ډېر زیات استعمال کوو روزانه مقدار سره مونږ خواږه اخلو ډېر زیات لیول سره مونږ خواږه اخلو دغه شانې کې په روزمره زندګۍ کې نو آخر کې زموږ سره څه وشي دا پنکریاز چې کوم دی دا څه کوي دا خپل کار پرېږدي دا پنکریاز بیا انسولین نشي جوړولی نو چې کله زموږ سره دا انسولین جوړېږي نو انسولین کار څه دی ګلوکوز راوړل دي چې بلډ نه چاته سیل ته راوړل دي نو چې کله زموږ سره بلډ ته انسولین نه راځي نو په دې بلډ کې به زموږ سره د ګلوکوز چې مقدار دا به څه کېږي دا به سیوا کېږي نو چې کله هم زموږ سره په بلډ کې د ګلوکوز مقدار سیوا کېږي نو دې ته بیا موږ څه وایو دې ته بیا موږ وایو هایپرګلایسیمیا خلک وایي یاره د شوګر سیوا شوی دی شوګر یې ختلی دی دا ته بیا موږ په میډیکل کې کوم لفظ استعمالوو هغې ته ویل کېږي هایپرګلایسیمیا هایپرګلایسیمیا څه مطلب دی هایپرګلایسیمیا مطلب دا دی چې زموږ سره هایپر معنا سیوا کېدل انکریز کېدل ګلایسیمیا مطلب دا څه دی شوګر ان د بلډ چې کله هم زموږ سره په بلډ کې د شوګر مقدار سیوا شي دا ته ویل کېږي هایپرګلایسیمیا نو تاسو دا وپېژنئ که نه چې شوګر څه ته ویل کېږي شوګر دې ته ویل کېږي چې کله هم زمونږ په بلډ کې د شوګر مقدار څه کېږي سیوا کېږي دا ته ویل کېږي شوګر خو د څه په وجې نه د انسولین د کمي د وجې نه اوس دلته کې موږ په ټایپ باندې خبره کوو چې کله هم زموږ سره انسولین نه پیدا کېږي هغه په کم رقم کې راځي او چې کله هم زموږ سره انسولین پیدا کېږي خو د انسولین بیا خپل کار نه کوي دا بیا په کم قسم کې راځي نو تاسو خو په دې خبره باندې پوه شوئ چې زموږ سره څه پکار دی د ګلوکوز لپاره چې کوم دی مونږ ته انسولین پکار دی چې دا انسولین به راځي او ګلوکوز چې کوم دی دا به څه کوي دا به سیل ته انټر کوي ټیک شو اوس د دې زموږ سره چې کوم دی دوه قسمه دي چې یو ته مونږ وایو ټایپ 1 بل ته مونږ وایو ټایپ 2 اوس په ټایپ 1 کې زموږ سره څه کېږي په ټایپ 1 کې زموږ سره داسې کېږي چې زمونږ په وجود کې دا انسولین چې کوم دی انسولین نه جوړېږي ټیک ده انسولین چې کوم دی انسولین نه جوړېږي پنکریاز څه کوي پنکریاز انسولین نه پیدا کوي ټیک ده چې کله پنکریاز زموږ سره انسولین نه جوړوي دغه ته موږ وایو ټایپ 1 ټیک ده ټایپ تاسو تاسو کې چېرې ټایپ 1 ډایبیټیز ته ویل کېږي نو ټایپ 1 ډایبیټیز مطلب دا دی چې کله هم زمونږ پنکریاز انسولین نه جوړوي دغه ته ویل کېږي ټایپ 1 ټیک ده اوس ټایپ 2 ته ویل کېږي په ټایپ 2 کې داسې کېږي چې زمونږ پنکریاز چې کوم دی دا څه کوي پنکریاز زموږ سره انسولین جوړوي ټیک ده انسولین خو زموږ سره پنکریاز جوړوي خو دا زمونږ دا چې کوم دی دا انسولین دا کار نه کوي چې هغه ته موږ وایو انسولین ریزسټنس
انسولین ریزिस्टेंस دی ته بیا موږ وایو د انسولین چې کوم راځي کې دا بیا خپل کار نه کوي ټیک ده دغه د سویل کې دا ته ویل کېږي ټایپ 2 وس مطلب سره کوم زموږ سره د انسولین ریزिस्टेंस وي زموږ سره انسولین ریزिस्टेंस داسې وي چې دا زما سره دا سل ټیک ده کنه دې سل سره راځي د انسولین راځي د انسولین وس راځي رقم ځګنه د پنکریاز نه د راځي ټیک ده پنکریاز نه چې کله هم دا زما سره بلډ دی په دې بلډ کې زما سره سم موجود دی په دې کې موجود دی ګلوکوز ټیک ده نو پنکریاز بس وکي پنکریاز با زما سره انسولین جوړ کی او انسولین بچت راشي انسولین براشي بلډ ته ټیک ده انسولین چې کله بلډ ته راشي نو دا انسولین بل ځان سره د ګلوکوز راوالي او د سیل ته راوړي چې کله سیل ته راوړي دلته کې زموږ سره چې کوم ریسپټر چې کوم زموږ سره بل ریسپټر کار نه کوي ټیک ده ریسپټر زموږ سره خراب شي چې دا موږ انسولین ریزिस्टेंस د انسولین چې کوم ریسپټر دی دا څه کې دا کار نه کوي نو چې کله زموږ سره دلته کې دا انسولین چې کوم دا ریسپټر دی دا بیا څه کې دا انسولین نه پیژني چې دا زما خپل کس دی دا پر دې کس دی مثال لې چې په نارمل طور باندې سکیږي د انسولین راځي د بلډ نه ګلوکوز اهلي سیل ته انټر کوي ټیک ده خو که چېرته کې زموږ سره دا انسولین دا کوم ریسپټر چې کوم دی دا نه پیژني چې دا زما کس دی دا پر دې کس دی دا بیا د انسولین چې کوم دلته کې راځي د ګلوکوز ان سره دلته کې راوړي خو دا ریسپټر بیا دلته کې پیژني نه پرې باندې بیا دلته کې مخته کار نه کیږي نو چې کار نه کیږي سیل دلته کې نه پرې دی چې کله سیل نه پرې دی بیا هم ګلوکوز خوند نه سیل نه زی نو چې کله ګلوکوز نه سیل نه زی بیا هم سکیږي ګلوکوز مقدار سیوا کیږي ګلوکوز مقدار سیوا کیږي بیا هم زموږ سره سکیږي شوګر سیوا کیږي نو اول نمبر باندې خبره دا شوله په ټایپ 1 کې چې زموږ سره پنکریاس کوم دا انسولین نه پیدا کوي انسولین نه جوړي نه تم غواړي ټایپ 1 په ټایپ 2 کې څه کیږي په ټایپ 2 کې دا کیږي چې پنکریاس زموږ سره انسولین جوړي په انسولین سره انسولین ریزिस्टेंस وي انسولین خپل کار نه کوي دا بیا موږ غواړي ټایپ 2 دا شو زموږ سره ډایابټیس